اخلاص دی تی چې په یو نیک عمل کې د اول لا تر اخیر پورې ستا نیت او اراده دی چې په دغه نیک عمل باندې ما نه صرف اور صرف الہ العالمین رضا شي بس او ته په دغه نیک عمل باندې د اجر طلبګاری غوښتونکی صرف اور صرف د الہ العالمین نه د اجر غوښتونکی بس دې ته اخلاص ویل کېږي دا هغه عمل دی چې عمل خو پرېږده چې په حدیث کې راځي چې د داسې عمل په زړه کې صرف ارادم راولي اراده الہ العالمین فرمائی چې په هغه اراده کې ستا د الله اخلاص او رضامندی حضور مبارک فرمائی کا عمل غم نکړي په دغه نیت باندې الہ العالمین تعالی د عمل پورا اجر او ثواب درکړي دومره پاور او بل طرف ته کا عمل کړي خو چې اخلاص پکې نه الله رضا او خوشنودي پکې نه چې عمل کړي په هغه باندې الہ العالمین د طرف نه ته هیڅ ثواب نه ملاوي څومره غټ فرق شو نو اے مومنانو اے مسلمانانو چې څومره نیک اعمال کړئ رب د پاره وکړئ اخلاص الہ العالمین رضا په هغه کې پیدا کړئ قسم دې ک مخلوق تعالی اجر درکا قسم دې ک مخلوق تعالی بدلار کا قسم دې ک مخلوق تعالی عوض درکا کد نیکو اعمالو بدل درکې عوض درکې او ک اجر درکې یو ذات به درکې او هغه ذات رب العالمین دې یاد ولی تکی دا خلقو دا پارا یو عمل کئی خلق بتالا یو انسان چه پا خپل باندے ثواب گٹا کی اللہ تا محتاج دے تالا بس در کئی یو انسان ولی عمل بربادے ولی عمل خرابے ولی خپل اعمال پا خپل لاس باندے دا اللہ پا در کی مردود ثابتے رد شدہ ستا په مخ باندې الہ العالمین د فرشتو په ذریعہ باندې واپس رولی دا دروالا قیامت په ورځ باندې دغه عمل به خدای پاک تعالی درکا دا کوم د چې کړی او درته وبوي چې هغه انسان پسې وګرځا چې چا د پاره په دنیا کې کړی دی چې نن اجرم الله فرمایي چې هغه درکاله ګرځه قیامت په ورځ باندې بیا هغه انسان پسې چې دامه ستا د پاره کړو چې ترا ته نیک وای او ترا ته تقوادار وای نن ستا د پاره دا عمل ما کړو الله د پاره ما نو کړه مال اجر را کړه هغه بار دی چې په خپل ګناهونو کې نافرمانیو کې مبتلا یم خپل ځان نشم خلاصولې طالب څه اجر او ثواب په دې عمل باندې درکړم نو خو مکه وای مخلوقاتو د پاره اعمال کړه هغه په خپل باندې غیر دی طالب څه اجر درکا